هر چې د اختر او د عید مشروعیت ته صحابي فرمایي کله چې نبی رسول الله والسلام مدینه منوره ته راغی نو څو ګوري چې د مدینه منوره خلک ګورځي بناوي. نبی رسول الله والسلام تاسو کو چې زما صحابه او د مدینه خلک چې د ګورځي مناوي د دې مطلب څه شی دی؟ هغه ویل نه لعب فی یا رسول الله داخل کوئی چې په دې ورځو کې خوشاله کوو، لوبې کوو، مزې کوو، چرچې کوو. نبی رسول الله والسلام ورته وکړل الخاء د ورځې دې لپاره مناوي. بالکل صحابي فرمایي یا رسول الله د دې لپاره مناوي چې دا کارونه وکړي. نو هغه وخت خو صحابه مسلمان شوي. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ان الله ابدلکم بها خیر. الله جل جلاله د دې دوه ورځو په بدلو کې الله جل جلاله تاسو له هم دوه ورځې درکړي چې هغه د دې دوه ورځو نه بهتري دي. ځکه چې هغوی به کومې دوه ورځې مراولې هغه د قرآن د الله د حکم او د پیغمبر د امر نه د هغې څه ثبوت نه و. زمونږ دا دوه ورځې د دې د قرآن او د حدیث د نبی علیه صلات وسلام د فعل قول تقریر د دې ټولو نه ثبوت موجود دی. نو زمونږ دا دوه ورځې د هغه نورو قومونو د دوه ورځې نه اولا شو.